یا د انسان نه هوا خارج شي او یا دای چې انسان وده شي. تو دې باب کې اختلاف دی دا حدیثو چې آیا هر قسم خوب باندې او دس ماتیږي او که نه ماتیږي. زمونږ د مصنف چې کوم باب یې دی نو د خو مطلب دا دی چې یو سړی ناست وي او دی وده شو نو اودس یې نه ماتیږي. لیکن امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دا حدیث په داسې باب کې نه لیکلی بلکې هغه دا په دې کې لیکلی دی چې امام مشغول دی نو خلک د انتظار وکړي د دې دپاره چې امام پسې لمونځ وکړي. واقع دا د یو نقطه نظر او د یو سوچ او د یو فکر اختلافي حدیث خو یو دی څوک ته استدلال کی څوک بل. د سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث دی فرمائی اقیمت الصلاۃ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یناجی رجلا فی جانب المسجد. اقامت کړی شوی د مانځه دپاره او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړي سره ولاړو هغه سره یې څه پټه مشوره کوله. د الله رسول دی د الله نبی دی بل سړی صحابي دی ورسره ښکاره ده چې څه ګپ به نه لګو خو ساهمه خبره به وه او پای خبره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه سره مشغول دی مونځ له رانه راځي. اقیمت الصلاة دا مطلب چې اقامت کړی شوی د دې جملې دا مطلب نه چې اقامت وکړی شي نو سړی د بار ګرځي را ګرځي او خبرې دی کوي. دا کله کله داسې واقعات راځي شاذ و نادر او دا د هغې دپاره مسله ښیي موږ ته. قد قامت الصلاة چې وویلی شي دې مطلب دا دی چې مونځ کول پکار دی. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې طریقه دا وه چې چونکې د هغې کور مسجد سره خوا کې جوخت و میس کې و پرده به وه د هغه د راتلو نه مخکې به سیدنا بلال اقامت وکړو د دې دپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شي چې اقامت وشو د مونځ ټایم شوی دی. هغې نه وروسته به هغوی راووتل مسجد ته به راووتل چې را به وتل نو صفونو کې به اول چکر ولګو لکه صفونه دوه درې به نه ټول مسجد به ډک و چکر به یې ولګو صحابه کرام به یې نیغ کړل داسې به یې نیغول لکه څنګه چې غشې نیغي. دلته خو دا ده چې اقامت وشي نو ته به وایې چې بس سمدستي الله اکبر وایې ګنې ګناه وشه که نه ګناه نه دی سنت زده کول پکار دي. که څه انتظار د دې دپاره وکړی شي چې دا ملګري برابر شي سم شي شور کم شي نو دې کې څه عیب نشته دی. حدیث کرا دی چې کله مونږ بالکل برابر شو نیغ شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به بیا اقامت سره متصل الله اکبر وی. لکه دا خیال لاو چې مونږ پوه شوي یو چې کله پوه شي یو سړی په خبره نو بیا یې پرېږدي امام لا یا پیغمبر لا یا مبلغ له پکار دي چې قوم په یو خبره پوه شو اوس دې ورته بله خبره شروع کړي. دې طریقې سره به تعلیم او تربیت روانې. صحابه فرمایي چې کله پوه شو چې مونږه پوه شو په دې مسله باندې چې صف نیغول پکار دي او داسې نیغول پکار دي لکه د غشي په شان. یو ځل راغی اقامت ویلی شو چې مخکې شو تکبیر تحریمین او تړلله چې ویې کتل نو شاته د یو سړي سینه دا مخکې شوې وه د عام صف نه. صف نیغول دا لازمه ده دا واجب ده. خالی ځایونه نه پرېښودل. زموږ د جومات کې یو کس دوه داسې دي چې هغوی ځان سره خوا کې څوک نه پرېږدي او چې تا سره ودرېږي نو فاصله کې به ودرېږي دا ګناه دی. او هغه سړي ته ویل پکار دي چې که تا صف کې مونږ سره نه ودرېږي نه بیا مه راځه. تاسو ورته ووایه چې چا سره کوي دا چل نه هغه ته ووایه خپه به ستا خوا نه تښتوي اخوا کېږي ستا نه دا ګناه دی.
اته وایه مه کوه مونځ ته څه لمونځ کې یا شاته ودرېږه جدا چې بېغمه صف بالکل جختول پکار دي بالکل جختول او بالکل نیغول دا دومره ځان سپیریر غني او لوی غني چې د الله مخکې ودرېږي نو ځان سره بل سړی نه پرېږدي د انسان به څه حیثیت وي هغه انسان چې هغه الله د پلیتو اوبو نه پیدا کړی دی د هغه به څه حیثیت وي او د هغه به څه مرتبه وي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اقوال او د هغه افعال دا مخې ته کول پکار دي چې زموږ نبي دی موږ به د هغې اتباع کوو چې سړی نه کوي نو مسجد ته یې نه راځي داسې بل مسلمان بدی شي چې دی ولې ما پورې جخت ودرېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکتل چې د هغه سینه را مخکې شوې ده نور برابر دی خو سینه یې را مخکې ده نورو مرګونه لږ مخکې دی نو یې فرمایل عباد الله د الله بندګانو لتصورن صفوفکم یا خو تاسو خپل صفونه نیغوئ دا لازمه ده او که نه نیغوئ نو او لیخالفن الله بین وجوهکم الله به ستاسو د مشرانو منځ کې اختلاف پیدا کړي دا ورکوټ اختلاف نتیجه به صحیح د مشرانو اختلاف زمونږ د قوم د مشرانو اتفاق ولې نشته لنډه خبره ده د سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري نه کوي د دې بل څه وجه نشته دی هسې ځان نه وجه جوړوي خلک بنیادي وجه یې دغه ده چې اتباع د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نشته نه په اقوالو کې نه په افعالو کې اوس دلته کې دا حالت لږ بدل دی ممکن ده دا سړی د بهر نه راغلي بیا نشي راتلی ممکن ده څه خبره د راز وي صحابه کرامو ته نه ښودل غواړي په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم یناجي رجلا فی جانب المسجد د جماعت په یو ګټ کې ولاړ دی چې موږ ته چل ښیي چې که ته خبره کوې څه حاجت شته دی ستا چاته نو د جماعت یو ګټ ته لاړ شئ خبره وکړه خلق مه ډسټرب کوئ د خلکو په مونځ کې په عبادت کې ډسټربنس مه پیدا کوئ فی جانب المسجد فما قام الی الصلاة حتی نام القوم دا فؤاد عبدالباقی چې کوم دی رحمه الله دی د نام القوم د په مخ کې دی چې نام القوم مطلب دا دی چې قوم اوده شو قوم چې اوده شو د هغې نه وروستو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او مونځ یې وکړو لیکن دې خلقو ته ونه ویل چې تاسو دوباره اودس وکړئ خو دې نه معلومیږي چې په خوب باندې اودس نه ماتېږي او بالخصوص د هغه چا چې هغه ناست وي او اوده شو نو ګندې اودس یې نه ماتېږي دا د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه هم مذهب دی چې یو سړی ناست دی او د مقعد په ځمکه باندې کلک دی نو دا اودس نه ماتېږي لیکن د نام القوم خدا مطلب هم کېدی شي چې تر دې پورې چې دی خوب ته نږدې شو لکه قرآن فرمایي اذا قمتم الی الصلاة کله چې ودرېږئ تاسو مانځه ته نو بیا اودس وکړئ نو دې څه مطلب دی چې ودرېږه نو بیا اودس وکړئ نه چې کله ستاسو مونځ ته د ودرېدلو ټایم نږدې شي نو بیا اودس وکړئ د حتی نام القوم مطلب نور محدثین دا اخلي تر دې پورې چې نږدې وه چې څه خلک اوده شي خلک خوب ته نږدې شو نو بهرکیف دا اختلاف د امامانو په منځ کې چې راځي د دې څه بنیاد وي دا هسې نه وي په دې باب کې ګڼ احادیث دي یو ګوره د پیغمبرانو خوب وي او د نبی خوب هغې باندې اودس نه ماتېږي د هغې وجه دا ده چې خوب پلیتي نه ده ګورې خوب پلیتي نه ده خوب سبب دی د غفلت د انسان دماغ وده شي د دې وجه نه دی بیا په ځان نه پوهېږي چې زما نه څه هوا خارج شوې ده که نه خارج شوې هوا چې کوم دی دا پلیتي ده واړه بول او لوی بول پلیتي ده د هغې په وتلو باندې اودس ماتېږي خوب پلیتي نه ده لیکن خوب سبب دی د غفلت د انسان د ناپوهتیا اوس دی د خوب په حال کې آیا پوهېږي په دی چې زما نه څه خارج شوي دی او که نه پوهېږي
د دې وجې نه د خبرې تفصیل لاره چې انسان که د خوب په داسې حالت کې چې خوب کثیر دی، کثیر دا مطلب ډونګې دی، هر سړی په خپل ځان په خپله پوهېږي چې زه وده شوی وم، نو آیا ډونګې وده شوی وم او که نه ډونګې نه وم وده شوی، زړه مې وي خو نور بیدار وم، کش کوش باندې پوهېدم. و دې کې د احتیاط مذهب دغه دی چې که سړی پوهېږي په دې باندې چې زه زما اودس نه دی مات شوی، ټیک ده سترګې مې ورغلي لیکن اودس مې نه دی مات، لہذا د ده اودس شته دی، کوي لمونځ. او که یو سړی په دې نه پوهېږي، شک یې دی چې یاره نه پوهېږم چې زما اودس مات شوی دی که نه مات شوی، کش کش مې اورېده که نه اورېده، نو احتیاط دا دی چې دی د اودس تازه وکړي. دلته کې دا په دې باب کې نس نه دی حتی نام القوم، تر دې چې خلک نږدې و چې وده شي، دی تعویل کېدی شي دی، یعنی خوب ته هغې نږدې و، خلک وي جوټې والغ. یو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې ماسخوتن مونځ دومره لیټ کو چې خلک راغی نو خلکو جوټې والغ، سرونه یې درانه شوي وو. نو سر درنېدل یا جوټې وهل دا علامت د دې دی چې په دې خوب اثر کړی دی، لیکن خوب یې دروند نه دی. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته د دې باوجود دا نه دی ویلي چې تاسو اودس وکړئ. البته یو حدیث کې راځي، هغه د امام شافعي رحمه الله د مسلک دلیل دی، هغه دا دی چې سترګې چې کوم دي دا د انسان د سوپرې مزه دی، یعنې سترګه چې وده شي نو د انسان ډیله شي، د ځان نه بېخبري. په دې وجه امام شافعي مسلک دا دی چې نه، بس مطلق په وده کېدلو باندې اودس ماتېږي. د دې لپاره هغه یو دلیل هم پیش کړی دی چې زما په مخ کې یو سړی د جمعې په ورځ باندې د خطبې په دوران کې ما د هغه نه بوی هم محسوس کړ چې د نه هوا خارج شوه او آواز مې ته محسوس کړ، لیکن هغه وده و. او چې کله امام پاسېده مونځ ته، نو هغه هم پاسېده اودس یې ونه کړ. نو ما ورته ویل چې ګوره د الله بنده، ما ستا نه بوی محسوس کړی دی، آواز مې محسوس کړی دی، ته اودس وکړه. دی ناستو د باعث سوزونه باندې خلک جنګ نه کوي، ځان پوهېږي په خبره باندې. مذهب موږ ته معلوم دی چې مذهب دغه دی، لیکن امام شافعي دروغجن نه دی، خپله تجربه ښیي چې یو سړی و ښه کلک ناستو متمکن، او د هغې باوجود ما د هغه نه بوی هم محسوس کړه او د هغه نه ما اواز هم محسوس کړه. نو هغه ته ما وویل چې د الله بنده ورشه اودس وکړه، نو هغه ما ته ویل چې نه ما نه څه نه دي خارج شوي. ما ورته بیا وویل، نو هغه ما ته ویل چې نه ته به وده وې زه ویښ وم. نو د یو امام تجربه هم خپلې مخې ته کېږده که نه. امام شافعي وړوکی سړی نه دی، تاسو هم محسوس کړي چې یو سړی به ناست جوخت دي، لیکن د هغه نه هوا خارج شوي، دا ضروري نه ده چې نه دي خارج شوي. د دې وجه نه احتیاط په دې کې دی. دغه العینان وقاء الصح د دې سند کې څه مسله شته دی، سند کې بېشک ضعف دی، لیکن د دې جبیره یو بل روایت جوړېدی شي، دغه علمي بحث دی. خو بهرکیف احتیاط په اودس کولو کې دی. دلته کې زمونږ دا امام چې کوم نقل کوي، باب الدلیل علی ان نوم الجالس لا ينقض الوضوء، د حتی نام القوم نه د استدلال دی، تر دې پورې چې قوم اوده شو، یعنې اوده کېدو ته نږدې شو. خبره د شک نه وباسل خریخ. که د سړي خوب ډونګی و او دی نه پوهېده په کش کوش باندې اوده شوی دی، که دی په هر شکل کې اوده شوی دی، اودس یې مات شوی دی. او که نه بالفرض خوب یې ډونګی نه و، څه کش کوش یې محسوسول، نو او دی اوده شوی هم دی، نو یقیناً د ده اودس مات نه دی. بس د خبرې خلاصه دغه ده. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.